میاشت ربیع الاول ختلی دا ډیره مبارکه میاشت ده ځکه دې میاشت کې ډېر غټ غټ کارونه او د برکت کارونه شوي دي. د ټولو نه لوی برکت چې دې میاشت کې الله دنیا ته رالیږلی دی هغه د دواړو جهانو مبارک سردار دی. د هغې ولادت مبارک په دې میاشت کې شوی دی او بیا د هغې هجرت هم په دې میاشت کې شروع شوی دی، بلکې دې میاشت کې مدینې شریفې ته رسېدلی دی او وفات هم په دې میاشت کې شوی دی. نو دا ډېره برکتي او نور هم غټ غټ کارونه په دې میاشت کې شوي دي. نو د دې میاشتې تعلق چونکې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د سیرت سره دی. نو ما په مختلفو جمعو کې د هغې د سیرت بیانونه کړي دي، خو د میاشتې په مناسبت په بعضې غټ غټ خبرې درته وکړم. زما وروڼو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چې کم نسب کې الله پیدا کړی دی د دې نه بهتر نسب بل نشته دی، لوی قیمتي نسب دی. نبی علیہ السلام فرمائی وی الله د ابراہیم علیہ السلام په اولاد کې بنو کنانه غوره کړل، منتخب یې کړل. په بنو کنانو کې بیا قریش منتخب کړل، په قریشو کې بنو هاشم منتخب کړل. قریش خو ډېر لوی قوم دی او په بنو هاشمو کې بیا زه منتخب کړم. حدیث پاک کې راځي وی زما نسب په ټولو نسبونو کې اعلی نسب دی، زما په شانتې ښکلی نسب دا چرته نه دی تیر شوی. د آدم علیہ السلام نه زما پورې دا نسب په ټولو نسبونو کې بهترین دی. او یو حدیث پاک کې داسې راځي چې نبی علیہ السلام مبارک فرمایي چې زما په نسب کې زما پلار مور د پلار پلار د پلار مور د مور پلار د مور مور زه ورپسې بره تر د آدم علیہ السلام پورې زما په نسب کې څوک زناکار سړی یا زناکاره ښځه نه راتېره شوې. خدای پاک اسم پیغمبران محفوظ ساتلی دی، د پیغمبر بیبیان خدای پاک د بدعملۍ نه ساتلی دی. د بعض پیغمبر بیبیان د پیغمبرانو دشمنان هم تیرې شوي دي، لکه د لوط علیہ السلام ښځه، لیکن د بدعملۍ نه خدای ساتلی دی. نو د نبی علیہ السلام نسب بهترین نسب دی. زه به یې غلرې نسب پرېږدم او نږدې له به راشم. نږدې نسب د حضور پاک بنو هاشم دی، دا په قریشو کې یو قبیله ده بنو هاشم. بنو امیه دا بله قبیله ده، داسې نورې قبیلې هم شته. بنو هاشم د هاشم اولاد. هاشم څوک دی؟ د نبی علیہ السلام د نیکه پلارو، د هغې د والد صاحب محترم نوم عبدالله، د عبدالله د پلار نوم عبدالمطلب او د هغه د پلار نوم هاشم. هاشم اصل کې د خپل نوم عمر و عمر. دا هاشم ورته ولې وی؟ دی ډېر زیات سخي او ډېر قابل او بهادر انسان. نو یو ځل په عربو کې قات راغی، خوراک کم شو، نو د سری دوه عربۍ کې وی د ماتې ډوډۍ کاسې ډکې ډکې جوړې کړې. دا وړې کاسې نه غټې غټې پینې به یې ورته وي. اوس خو زمونږ په وطن کې داسې کاسې چې له 2 کسه پکې ډوډۍ خوړی شي یا 3 کسه به پکې ډوډۍ خوري. ابه غټې غټې پینې وي او کاسې به وي، په هغې به 10 کسان 20 کسان، بلکې داسې کاسې به وي چې 100 کسو به هم پې ډوډۍ خوړی شي. د حضرت سلیمان علیہ السلام په واقع کې الله فرمایي که نه چې پیریانو به هغه له کار کو، نو هغه له بې څیزونه جوړول. نو هغې کې راځي یعملون له ما یشاء من محارب وتماثیل وجفان کالجواب وقدور الراسیات. د سلیمان علیہ السلام د پاره به پیریانو څه جوړول؟ یعملون له ما یشاء، چې د به څه خواخوا کار به پې کاو. من محارب غټ غټ بلډینګونه به پې جوړول، قلاګانې، وتماثیل او ډانچې به پې جوړول. هغه زمانه کې دا تصویرونه جوړول جایز،
تماثیل لکه اوسم بعض خلق په کورونو کې دا ډانچې مانچې ساتي د ډول لپاره اوس حرام دي ګناه ده هغه زمانه کې جایز او وجفان کالجواب او داسې کاسې به ولا جوړول لکه د حوض عمره د حوضونو عمره غټې غټې کاسې چې په یو وخت په سلګونو خلک کینی او ډوډۍ خوري او کته دا دومره کاسه چې د ډوډۍ نه ډکې نو دا به د دې خوراک به پسې کې پخېږي نو ورپسې الله فرمایي وجفان کالجواب وقدور الراسيات غټ غټ دیګونه بو چې د زینه بچا خوځول نشو راسيات پځه پراته باندې دیږي د زینه خلکو خوځینو اړوړي کې وی وینځي او باندې دیګ دای چې د زینه د خوځېدو نه لکه دا غاڼه کړې شو مثلا دا چې د خوروا ډک کې ډوډۍ پکې واچې څومره کسان به مړېږي یا اترش و چې دا ګوړه پکې راړی یا زمونږ په دې وطن کې چې دا روجي پخې شي نو دې بټیارانو سره یو غټ تالی نو په هغې کې هغه پینه ورته وایي نو په هغې کې هغه د دیګ هغه غوښې وروجې راوغورځوي نو بیا ترې غوری ډکوي نو داسې غټې غټې کاسې به وي خلکو کره سخیان خلک وو زمونږ د وطن په شان شومپړه خلک نو اوس خو چې میلمه څوک وویني نو زر غوندې نرې ټوخي وکړي او مخ پټ کړي او په دروازه وردننه شي او چې میلمه ورته وروړه ماشوم ته وایي ورشه ورته وایه چې کور نشته دی نو ماشوم وایي بابا مې وایي چې هغه کور نشته دی یا خو اعلانه شي اگر چې نن سبا د موبایل نه څوک پټېدی هم نه شي داسې سرغوړلی شی راوتی دی نو هغه سخیان خلکو نو هاشم ډېر زیات سخي و نو چې قات راغې په عربو کې نو د غټې پینې جوړې کړې اوښانې یې لال کړل او د هغې غوښې پخې کړې او په هغه غټو کاسو کې واچولو ډوډۍ پکې چوري کړه او خلکو ته وی راشه دا ډوډۍ خورئ نو هاشم هغه چاته وایي چې څوک ډوډۍ چوري کوي دا زمونږ چوري نه ګورئ دا خلکو چې پې د خور او لور د حق نه ځان خلاص کړی دی او ګوړه پکې واچوي او ډوډۍ چوري چوري کړي او زبس دا د خور لور حق دی ځمکه کې ولاق نه ورکوي او نه په کور کې ورکوي او په چورۍ دا چوري نه دې ته هم چوري ځکه وایي چې دا وړه شوې ده نو ډوډۍ وړه وړه کړه هاشم یو شی راکوټې کوونکی او ماتوونکي ته وایي نو خپل نوم یې عمرو نو د هاشم په نوم باندې مشهور نو خلق ته خوشحاله سخي خلق السخي قریب من الله وقریب من الناس نبی علیہ السلام فرمایي چې کوم سړی سخي وي وی دی خدای ته هم نږدې دی او خلکو ته هم نږدې دی خلکو ته په دې نږدې دی چې څوک ته نفرت نه کوي هر سړی ورته خوشحالي مجلس ته ډوډۍ چوري کړه او په خلکو یې خوړه دومره سخي سړی و د ده رسخه اندازه واورئ چې په مزدلفه کې حاجیانو خدمت د دې په غاړه نو په مزدلفه کې چې څومره حاجیانو په مزدلفه کې نو ده به دې ټولو اوښانه لالولو ډوډۍ به یې ورکوله او د شپې او عرفات ته چې به څوک لاړل نو په عرفات کې به یې ځان له دیګونه باندې کړي نو خلکو له به یې ډوډۍ ورکوله او په مینا کې چې به حاجیان کله دیرو نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله او د بار نه چې به څوک مسافر رالل نو هغې له به یې ډوډۍ ورکوله داسې عجیبه سړی او ډېر خشته ښکلی انسانو او نوجوانو تاسو اندازه د دې نه ولګوئ چې د هرقل د روم بادشاه هغه ته چې کله پته ولګېده چې مکه کې یو هلک دی او ډېر زیات هوښیار دی او ډېر قابل او ډېر سخي او بهادر انسان دی نو هغه د پسې استازی راولېږه وی ته خو ډېر قابل سړی ستا پوی او قابلیت ما ته راورسېد دې دومره قابل و چې په هغه زمانه کې به خلکو قافلې لوټ کولې ځای په ځای به ډاکوانو او اجرتي قاتلان به او قافله به په امن نشو رسېدی چې قافله به تله نو دې ډاکوانو به په حمله وکړه خو به پیاده سفر یې او غرونه به نو ټوله قافله به یې لوټ کړه په لکونو سامان به یې د قافلې نه یوړه نو د سفارتي نظام جوړ کړ لومبي د سفارت نظام دا سفیران چې ورته وایي دا د هاشم جوړ کړ کم عمره کې ګورې عمر یې دومره کم دی زه درته وایم دی چې مړ دی غریب د 15 کالو په عمر کې مړ دی اندازه ولګوئ چې دغې وخت به څونه عمر یا د 18 یا د 18 یا د 20 لږ بږ عمر به نو سفارتي نظام یې جوړ کړ یو دا
چې زمون نورو علاقو سره یو رابطه سفیران باقاعده مقرر کړل ستا به د روم د بادشاه سره رابطه کاغوی سره زمون سره جنجال جوړیږي نو ته به هغه جنجال ختمه ستا به د فارس د بادشاه سره رابطه او بل سفیر مقرر کستا به د حبشې د بادشاه سره رابطه دا سفارتی نظام جوړ کو او بل کسان مقرر کړل خپل حدودات معین کړل او ټولو بادشاهانو سره وفدونه ولېږل او چا سره په خپل ملاقاتونه وکړل چې د هر چا د علاقې به خپل حدي که دغه حد کې قافله لوټ شنو دغه علاقې خلک به ذمواري د فلانکې علاقې پورې زمونږ د مکې د خلکو حد دی که دې علاقه کې قافله چا لوټ کړه نو مونږ به ذموارو د هغې نه اخوا فلانکې علاقې دا د مدینې سره شوه مثلا فلانکې د فلانکي ملک سره شوه هر یو قوم او هر یو کلی د خپل علاقه ساتي څوکۍ دی کوي او که قافله چا لوټ کړه نو ذموار به هغه خلک نو قافلې محفوظ شوې هر چا به د خپل علاقې حفاظت کو او جاسوسان به خورون او ډاکوانه مو یریدل چې کوم قافله لوټ کو نو چې کم ځای لوټ کړی دی نو د هغې ټولو خلکو دشمني به په سره لو نو دا خو نشو اخیستی نو دا د سفارت نظام او د قافلو د حفاظت نظام او دا سخاګانې او د هوښیارتوب چې د روم بادشاه ته ورسېد هرقل ته نو هغه د هغه ځای نه یو استازی وله راولېږه وی ستا بهادري ما ته راورسېدله ستا هوښیارتوب هم ما ته رسېدلی دی او ستا قابلیت هم ما ته ورسېد او ستا د سخان هم زه خبر شوم او ته د میلمنو د حاجانو خدمت هم ډېر کې او خلک دې ټول ښه نو زه تا ته دا پیشکش در کوم چې زما یو لور ده او ډېره زیاته خوبصورته د شهزادګۍ اقه لور درته په نکاح کوم دا پیغام زما قبول که داسې به څوک وکړي د روم بادشاه هغه زمانه کې داسې و لکه چې اوس د امریکې بادشاهي یا د چین بادشاهي سپر طاقت چې ورته ته وایې داسې یو طاقت و نو د سپر طاقت بادشاه ورته خپل د لور د نکاح پیغام رالیږي حضرت هاشم هغه پیغام رد کړ وی نه زه د عربو نه بار خزانه کوم ځکه عرب خو یو قوم او د عربو یو خپل ځان له خصوصیتو نو زما بچی به بیا عجم بشي عجمیان بشي نو زه به ښځه په عربو به کوم چې زما وروستو نسب هم د عربو اعلی نسب پاتې شي او خپل قوم کې به کوم چې زما وروستو لاندې خپل قومي بچي پاتې شي او د بار نسب زما په اولاد کې خلط نشي چې په لاره به ته نو په دې تندي کې به د نبی علیه السلام مبارک د پیغمبره هغه چمک او دمک و تر دې حده پورې چې د پخوانو کتابونو چې کم هغه زمانه کې پوی خلک و عالمان او کاهنان نو هغوی به د ده تندي د نښې نه دا معلومونه چې دې سړي کې هغه نشانې او کمالات دي چې د آخر زمانې پیغمبر به خدای د ده په اولاد کې پیدا کوي دا نښې نښانې تر دې حده پورې چې سیرت ابن هشام هم لیکلی دي او نور علما هم لیکلی دي چې د بني اسرائیلو لویو لویو عالمانو له به دې په مخه ورغې نو هغوی به د ده تندې ښکول او لاسونه به یې ښکولول او بعضې کاهنانو نجومیانو به ورته سجده کوله وی دا ډېر مبارک انسان دی د ده تندي نه چمک ځي د نبوت چمک تی ځي نو هغه آخر زمانه پیغمبر به د اولاد کې پیدا کیږي نو بني اسرائیلو به سجدې ورته کولې او لاسونه تندي به یې وله ښکولول نو دې ګرځېده په دې سفرونو یو ځل د تجارت په سفر باندې ووت شام ته او داسې نظام یې جوړ که قرآن شریف کې الله صفت کوي داسې نظام یې جوړ که چې په اوړي کې به یمن ته په جمی کې به یمن ته یمن علاقه ګرمه وه او په اوړي کې به شام ته هغه علاقه یخه وه او بالکل ما خو تاسو ته وی چې امن و امان راغلی و د علاقې حدودات مقرر کړي او خلکو خپل علاقه په خپل حفاظت کې اخیستې وه نو قرآن شریف کې الله د هغې صفت کوي لإیلاف قریش ایلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم من جوع وآمنهم من خوف چې تاسو باندې خدای داسې پیرزونه در کړې ده چې د اوړي سفر هم درته آسان کړی دی دا د نبی علیه السلام زمانه کې کافرانو ته دا د هاشم د برکت
او د جمی سفر هم در تا آسان کړی دی او د یار هم دل ختمه کړی دا امن یې در کړی دی او ډوډۍ هم در کړی دا نو چې دومره احسان الله وکړو د دغه بیت الله د رب عبادت وکړئ بندګي وکړئ د یو رب شرک ورسره مه کوئ. نو دی یو سفر کې لار د شام په سفر نو چې په شام په سفر لار او واپس راته مدینه منوره په علاقه را تیر شو نو د مدینه دی خو به قافلې وي یو ځای به دمه کوله څو ورځې بلکې میاشت به یو ځای کې تیروله نو مدینه منورې بازار کې ګرځېده نو په یو جینۍ نظر ولګېد جینۍ ډېره زیاته خوبصورت او خشته وه ښکلې وه نو ده دې ورته ودرېد نو هغه جینۍ په بازار کې سودا کوله نو دې ورنږدې شو غوږ یې وله کېښود د هغه جینۍ خبرې واورېدې نو چې خبرې واورېدې نو د انسان پته لګي د خبرو نه چې دا قمقل دی او که د هوښیار دی نو دی خو په خپل هوښیار انسانو نو د هغې جینۍ د خبرو نه اندازه واخیسته چې دا خو ډېره قابله ده او هوښیاره ده او په تجارت هم پوهېږي او دا جینۍ خو ډېره خوبصورته ده نو فوراً خپلو ملګرو کې د قافلې وی د دې جینۍ نوم معلوم کې او کور معلوم کې او اندازه ولګوئ که دا جینۍ چاله په نکاح نه ورکړې نو دې سره زه نکاح کول غواړم ولته یې پرېوته حالانکې په مکه کې په شلګونو خلکو دا پیغامات و چې د مونږ تاله لور په نکاح درکو ځکه په نوجوانۍ کې چې دومره هوښیارتوب او عقل خدای چاله ورکړي نو خلک بیا او مالدار مي د دنیا او خان او ګډه چیلې نو خلک هم داسې انسان له خپله لور ورکوي او چې خشتمي نو ښکلي و خیارو قابلو مالدارو او څه ورته ویل کېږي سخي نو د مکې خلکو پیغامات ورکول خو د وی نه صبر وکړئ زه به وروسته واده کوم هغه جینۍ خوښه شوه د هغې نوم سلما او د پلار نوم یې عمر سلما بنت عمر او په مدینه کې یو مضبوط خاندان و بنو النجار ورته وایي دا د هغې خاندان سره تعلق یې لري د عربو یو قیمتي خاندان نو ده چې پیغام ولېږه نو هغې چاله په نکاح نه ورکړې نو هغې سره یې واده وکړو چې څنګه د ده د هغه ښځې سلما نه بچی پیدا شو نو په سر کې سپین ویښتو نو نوم یې دغه خلق ورته شیبه نوم کېښود او دم ولا شیبه نوم خوښ که شیبه هغه چاته وایي چې ویښتې سپینې په سر کې سپین ویښتو پیدایشي نو شیبه نوم یې ولا کېښود د خپل نوم سو عمر او ډوډۍ چوره کوله نو هاشم ډوډۍ چوره کوونکي ته وایي په هغه نوم مشهور شو چې دغه ته هغه هاشم خو وفات شو ولې بس ناجوړه شو هلته یې ښځه مو کړه او بچی هم پیدا شو او بیا ناجوړه شو مړ شو هلته هم دفن که نو د ده ورورو د هغه نوم متولب هغه لاړ ودرېږه وایي زه معلومات کوم چې دا خبر رښتیا ده او که دروغ ده هسې نه دی قافلې والا چېته وجلي نه په لاره نو دی لاړ مدینې منورې ته دا متولب د دې هاشم دا ورور نو چې هلته لاړ او هلته معلومات واخیستل نو خبره ټیک وه خلکو ورته وایي چې بلکل بیمار شو او ستاسو د قافلې خلکو یې د تیمارداري وکړه د بیمارۍ علاج او خدمت یې وله وکړو خو بس تقدیر کې پوره وه نو مړ شو او موږ دلته ښخ کړی دی قبر یې ورته وښو وی څوک دی وی دغه ماشوم بچی دی ښځه خو بس چې هغه مړ شو بس پردی شوه که عدت نه پس ښځه خو لاړه پردی شوه او دقه یو ماشوم بچی دی او د ده نوم شیبه دی نو د عربو دستور به ده چې ښځې به خاوند مړ شو نو بل خاوند به یې کو او بچی به د ښځې نه کېده بچی به د پلار د قوم کېده نو دې مطلب دغه ماشوم بچی چې شیبه نومو هغه ځان سره په اوښ باندې کېنو او مکې مکرمې ته یې راوست چې مکې ته رالل نو سفر والي و جامې یې ډېرې زیاتې خیرنې وې د دم خیرنې وې د دې مطلب او دا شیبه چې دا کم رواره د هاشم بچی د هغه هم جامې خیرنې وې دوړې پیلوتې وې نو دله چا تپوس کوي دا ماشوم د سره څوک دی نو دی پې شرمېده که زه وایم چې دا مې رواره دی وی بچه ښه داسې خیرن خچن او داسې ښه جامې ستاسو خو ډېر لوی قوم دی داسې جامې
نو د خلینا دا وختل وی دا زما مړی دی مړی مې اغشته دی عبد المطلب مطلب د دنمو د هاشم درو نو زواری ادا کېده وی دا زما غلام دی عبد غلام ته وی مړی ته وی دا ما مړی دی نو خلق وی عبد المطلب وی مطلب ځان سره د مدینې نه یو مړی راوستی دی عبد المطلب نو نوم د شیبه ختم شو نوم خپل شیبه دی او پاغه نوم یې څوک نه پیژني لکه د هاشم نوم عمر دی خلق ورته هاشم وی د نوم شیبه وغه نوم یې بس خلکو کې رک شو او په عبد المطلب باندې مشهور شو نو چې کور ته دننه که نو وی لمبه او پاکې که خشته که او خشته ښکلې جامې ورته واچولې او بار یې راوویسته وی هلکه تا خو وی دا زما غلام دی غلام څوک داسې ساتي وی نه دا زما د مړ رور د هاشم بچی دی ما هسې وی چې دا مې غلام دی خو عربو کې به بیا په لقبونو خلک مشهورېدل نو په عبد المطلب باندې مشهور شو نو د هاشم د بچی نوم عبد المطلب شو د نبی علیہ السلام چې کوم خپل نیکه دی دا عبد المطلب لویده دلم خدای کمالات ورکړل داسې کمالات دله خدای ورکړل چې د هاشم کم کار وا به کاو د حاجانو خدمت د بار نه چې مسافر مکې ته رالل د هغې خدمت او صحابه کول دیم ډېر سخي او بلا سامان ورته خانداني پاتې و خان او ګډې چیلی او د غټ تاجر مو پیسه م ورسره ډېره وه نو لګیا دی حقه د پلار سیسټم چلی خو هغسې خو نه شي کولی خو هغې ته ورنږدې دی دا د سبا رڼا خو د ورځې د دې نور پلوشه ده نور یوه نیمه ګنټه پس راخېږي او سبا یوه نیمه ګنټه مخکې ښکاره شي یو ګنټه 20 منټه یو ګنټه 15 منټه یوه نیمه ګنټه یا 15 پاوه مخکې دلته کې یو لوی شغله ښکاره شي فجر کاذب ورته وایي دا د سبا مقدمه ده چې د نور مقدمه ده چې ورپسې نور را روان نو بیا په دې افق کې په دې فضا کې پلن داسې سپینوالی خور شي فجر صادق سبا صادق چې ورته وایي دام د نور مقدمه ده د نور نه مخکې راځي نو ورو ورو رڼا خورېږي لا نور نشته او فضا ورو ورو رڼا کېږي نو آخره کې نور راوخېږي دارنګې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوندې لوی د هدایت نور او د هدایت عظیمه رڼا چې دنیا ته الله را لېږله نو د هغې نه مخکې خدای دا نښې نښانې موجودونه یوه نښه او بله نښه اسمان کې به ستوري چاودل پړقا پړوقي به ټوله شپه یو ستوري نه به بکره جدا کېده او د بل نه به دا رڼاګانې به تلې دې ستورو نه دا یوه نښه وه دویمه نښه دا وه چې خلکو کې لږه بهتري پیدا شوې وه خلک راغونډ شوي یو ځل په مکه کې میټینګ وکړه یاره وي دا زناګانې او بدعملۍ زیاتې شوي دي د دې سد باب پکار دی بعض خلق وی یار ډاکی زیاتې شوي دا ډاکی ختمول پکار دی نو داسې قسمه حالات جوړېدل رو چې د هغې د نبي علیه السلام د راتلو ته د هغې اشارې وې نجومیانو خبرونه ورکړل چې د آخر زمانې پیغمبر ان قریب دنیا ته راتلو والا دی کاهنانو اطلاعات ورکړل او د پخوانو کتابونو چې کم عالمانو نو هغې اطلاعات ورکړل چې دا هغه زمانه ده چې د آخر زمانې پیغمبر دنیا ته تشریف راوړو والا دی نو دا نښې خدای ښکاره کول د مارونو بیت الله چې کله جوړېده تاسو ته ما د ابراهیم علیه السلام او د اسماعیل علیه السلام په واقع کې ویلو نو جرهم قبیله راغلې وه او اسماعیل علیه السلام په هغې کې واده کړی نو د اسماعیل علیه السلام اولاد خور شو په هغه جرهم قبیله کې نو دې جرهم قبیله او د هغې منځ کې اختلافات پیدا شو نو دا د اسماعیل علیه السلام چې څومره اولاد و دی د مکې نه وشړل جرهم قابضین شو او د اسماعیل علیه السلام اولاد یې وشړه نو دې جرهم به ظلم کو زیاتې به کو ځکه بیت الله له خو به خلک د بار نه راتلل د هغې عظمت خو د خلکو په اړه کې نو دوی به په خلکو څیزونه هم ګران خرڅول او زیاتي به یې ورسره کول نو د بار عرب پې تنګ شو نو هغه د اسماعیل علیه السلام اولاد او د بار عرب یو ځای شو نو په مکه باندې حمله وکړه چې دا جرهم ته وباسو نو دې جرهم قبیلې د زمزم کوی بند کړ وی چې دی خو په مونږ حمله کوي خو دلته به دا اوبو ته بندې کړو دی به بیا سس کي دی بیت الله ته
نو هغه ټول یې راواغېشتل او د زمزم په کوی کې یې واچول او زمزم یې بالکل اوار که بند یې کو داسې بند کو چې نامونشان یې ولا ختم کو د خاورې یې ډک کو دې مطلب و چې دا نور عربو د اسماعیل علیه السلام د انوسي اولاد راشي نو دوی به دلته څه موده تېره کړي زمزم خو دې مونږ بند کو نو اوبه خو دلته شته نو بیا به ځي نو مونږ به بیا راشو د خپل کوی به بیا کولو لکه دې وطن نه چې هندوان تلل نو که ستاسو خیر ډېر هندوانو خپل مالونه نن سره وتښتول او چا دلته کې خښ کړل او لاړل دقه چلې وکړه زمزم یې بند کړ او لاړل بهر کیف بني اسماعیل علیه السلام اولاد او نور عرب په مکه مکرمه کې اوسېدل او نور کویانې ځان له چته پیدا کړي اوبه به د ډنډونو د بارانونو څکلې لکه په دې تیره او په دې علاقو کې چې کمي صفا اوبه ورته نه وې نو دی عبدالمطلب نه الله دا کار اغشته نو دی د شپې ودو نو خوب یې ولید نو په خوب کې ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا د زمزم کوی وکنوه نو چې را پاسېد خدایا دا زمزم کوی کم ځای دی زه کم ځای وکنم ورته خو پته وه چې دلته د زمزم یو کوی دی تاریخي ورته معلوم و ځای نه دی معلوم چې کم ځای دی نو په سبا شپې بیا خوب ولید وی د زمزم دا کوی وکنوه چې را پاسېد بیا قوم سره سلا وکړه وی ما ته خو بیا په خوب کې څوک وي چې زمزم کوی وکنوه او زمزم خو مشهوره چینه و مشهور کوی دی نه خو ځای روکتې پته ورته نه لګي دا کوم ځای وکنه خلق ویسے گډ وډ خوب دی لیدل نو په درېیمه شپې بیا خوب ولید نو بیا ورته د الله را طرف نه حکم کېږي چې دا د فرشتې په ذریعه چې دا کوی دی وکنوه نو دی ورته په خوب کې وایي چې زه کم ځای وکنم ما ته ځای وښایه نو دوه بوتان یې ورته یاد کړل ویلي دوه بوتانو په منځ کې یو ځای دی او وایي چې کم ځای قارغه مخوکه سبا ښکته کړي نو دقه ځای دی نو دی زر راغی او یو زوی و حارس هغه ځان سره راوست ای بچی راشه اندازه لګوه چې قارغه به کم دی ټونګه وی نو د هغې دواړو بوتانو په منځ کې قارغه ټونګه وواله او قارغه د بره نه راغی او کېناست او ټونګې وواله او بیا والوت به دې زر لاړل هغه ځای کې نښه واچوله دی عبدالمطلب او دې زوی حارس کودی شروع کړه د مکې خلکو مخالفت وکړه وی نه نه دا بیت الله خو د ټولو د شریکې ځای دی او ته څنګه دلته کودی کې او مونږ ته جومات خرابې دا خو زمونږ د مانځه او د عبادت ځای دی ده وی ګوره ما ته خوب کې 3 ځله ویلې شوي دي وی نه ستا خوب له څه دلیل نشته ده به راته راځی خوړ دی زما یقین دی چې دا ځای دغه د زمزم دی او دا خلق ما ته تاوان رسی نو خدای چې ما ته څوک هم د عبادت په دې لار کې تاوان رسی نو خدای تی په مرضونو اخته کړي دا خوب ویلې هغه دعا خلق واورېده او اعلان یې مو که ما د خدای نه سوال کړی دی چې څوک هم دا رواني ما ته کوي نو خدای به پې مرض او بیماري راولي نو بیا خلق منې شو نو دی او زوی دی خو مدد و سره چانه کو نو دی او زوی دی حارس لګیا دی کودی کوي نو چې یو فوټ دو کودی اعلان دی وکړله نو پکې د بیت الله شریف هغه خزانې راووتې پیسې هم پکې راووتې سرم پکې راووتل سپینم پکې راووتل او د هغې زمانې چې کوم جواهرات کاڼي هم پکې راووتل هغه به د پیسو روپۍ نه وي د دې کاغذونو ډبلې روپۍ به وي چې نوره یې کودی کوله نور څیزونه هم پکې راووتل بس خوشحاله شو چې خلقو قتل خلق هم پوه شو چې واقعي هغه زمزم خدا ټیک دی دې سړي سره خو هسې مونږ ظلم کوو بیا ورته خلق مونږ د سره مدد کوي نه اوس ما سره مدد نه کوي ما اوس پرېږدی نو چې لږ لاندې لاړ حالانکې مکه کې اوبه کم دي او چې اوبه پکې په دې نن سبا په مشینانو وی او روباسي ما نو 300 او 400 فوټه کې لاندې اوبه دي هغه هم ترخي اوبه دي نو چې یو 100 فوټه نور وکنو نو خشته ښکلې اوبه پکې راووتې نو چې لږ یې نور هم وکنو نو چینو نور هم جوش شوه او چې اوبه اوچتې کړې وې څکلې نو هغه خوږې اعلی مزېدارې زمزم اوبه نو د زمزم د کوي د کنستلو توفیق پروردگار د رسول الله مبارک نکل عبدالمطلب له دا لوی کار خیر خدای د ده نه واغېسته یعنې په عربو کې خو نور د دنیا خلک مالداران هم پکې د دینه د علاوه او هوښیاران هم پکې او د قومیت خاوندان هم پکې لیکن دا کار رب العالمین د حضور پاک د خاندان نه اغېسته
نو د زمزم کوی او کنه او خمدیدار او خشتا نو صفا او بروته نو د خلکو په ځل کې ردا عقیدت پیدا شو الکه واقعي دا خو ډېر پاک خاندان دی هاشم سونه خسر پاکو او دی بیا څنګه پاک انسان دی او مبارک انسان دی او نن خو چې چاله څوک ډوډۍ ورکوي نو هسې مسره مینه چې کم سړی چاله څه شی ورکوي د خلکو سره مینه نو ده به هم دا چل کاو حاجیانو له به یې ډوډۍ ورکوله مسافرو له به یې ډوډۍ ورکوله او اوبې وله را پیدا کړې اوبه خو نن سبا لوی نعمت دی لوی نعمت د اوبو نه بل کم دی لوی سیز دی اوبه چینی څه به کې دا د غرونو زمونږ د وطن خلک د ډنډونو بس کی باران چوشي نو هغه په یو جوول کې راجمع شوي یو لوی هاوس کې نو هغې کې سپین متیازې کې او خرم پکې کوي او مجبوري ده دا سمسوکې پکې وي دا چینجي پکې وي او بیا په منګو کې ته اوبه اچوي او هغه اوبو باندې کپړه چولي چې چینجي پکې لاندې نه ځي د غریبانانو دغه د سکو بل انتظام نه دقسې د مکې د خلکو د اوبو انتظام نو خشته ښکلې مزېدار زمزم اوبه او د زمزم اوبه څونه برکتي او قیمتي اوبه دي دا د دې د برکت نه خدای را پیدا کړې نو باس قبضم پې د دیو لګېده د حضور پاک د خاندان د عبدالمطلب وی اوبه زمونږ دي خرڅو به نه مفتو کیس کې خو انتظام به زمونږ وي بورقه به وله زاخلم رسی به وله زاخلم د روغکو بندوبست پې زمونږ وي تاسو به ګوتې نه وروڼئ گیر چاپیره تی سبیلونه جوړ کړل او د اولاد به لګیو د عبدالمطلب او اوبه به رستلې او هغه به په سبیلونو کې اچولې او خلکو به کورونو ته مړه په خکله به مسکلې نو دې سره د خلکو په نظر کې نور عزت زیات شي بل زوی حضرت عباس رضی الله تعالی عنه او بل زوی د نبی علیہ السلام مبارک محترم والد عبدالله دی بل زوی دی بل زوی ابو لهب بل زوی ابو طالب دی او سنور ګڼ زامنو لس بچی پوره شو دی او منخته کړی و الله وی کمال دی لس زامن راکړل لس نو یو به پکې ستا په نوم لالو دا هغه زمانه کې یو رواج و اوس خو منه ده لالو نو چې لسم زوی پیدا شو نو د شپې خوب ولید خوب کې ورته څوک حکم کوي چې نظر دی پوره کا نظر پورا کا اوفی بے نظری نظر پورا کا نو دی خو پوی شو خو چې سار پاسی دی وګړی لال کو خیرات دی په دویمه شپه بیا خوب ولید وی نظر دی پورا کا منخته نو چې پاسید نو غوی لاله کړه او هغه خیرات کړو په ټولو خلکو یې غوښه وخوړه نو په دریمه شپې بیا خوب ولید چې نظر دی پورا کا نو یو اوښې راوسته هغه یې لال کو په خلکو یې وخوړه نو په څلورمه شپې بیا خوب ولید چې نظر دی پورا کا نو خلقو ته وی چې څوکم دې سره څوکم نو وی تاسو منخته کړی وی ما دا کړی و چې زه به په دې خپلو بچو کې یو لالم چې لس خدای راکړي نو په اوښانو نه خلاصېږو به دا چل کې وی کم یو پکې لال کم لس واړه بچي ځان ته کېنو دې بنا لالې ځکه دې دقه یو کسو نور به دوه د یو مورو دې د مور نه یو کسو دی بنا لاله نو عبدالله هم ډېر بهادر خویندو ته نه بچې دا خو د ما دپاره ډېر لوی عزت دی چې د خدای په نوم زه لال شم یو وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم بل وی زه به ورسره نکاح کوم 200 جنکۍ پیشقانې وې دومره خوبصورت او خشته ښکلې چې خدای د پیغمبر علیه السلام د پلاروالی دپاره منتخب کړي نو ښکلې به ولې نه خشته او مزیدار نو د مکی خلقم چغې جوړ کړې او هجوم یې جوړ کړ وی نه دا هلک پناه لالی ښکلي انسان سره او چې شریف انساني نو د خلکو مینه او محبت مې د مکې د خلکو سره بې انتها مینه وه نو ده مشوره وکړه چې زه څوکم نو یو هوښیار سړی و مغیرې نوم هغه راغی او د عبدالمطلب ته ووی وی زه راته یو چل ښیم وی داسې وکړه چې په دې مکه کې یو کاهنه ده د پخوانو کتابونو عالمه ده هغې سره مشوره وکړه نو دې لار عبدالمطلب هغې سره مشوره وکړه نو هغې ته تپوس وکړو وی تاسو کې دیت څومره دی چې څوک په خطا سړی مړ کي او د هغې دیت ورکوي وی لسو خان وی داسې وکړه چې ته یو چل وکړه لسو خان راوله نو په دې زوی دی او په هغه باندې قراندازي واچوه نو که قراندازي په لسو خان راوخته نه به حلال کې
اکه پزوی دی راو خطا نو نور سره لسیاته وا دا چل کوا نو اخره کې به دې مسله حل شي دوی دا خو آسانه خبره مالدار خو ډېرو لسو خانې راوستل دنیا تماشې لراله ټول خلق تماشې ته ولاړ نو لسو خانې یو خوا سملوټ او دا عبدالله بل ځای کېنو او قراندازي پې وشته نو د عبدالله په سر راوخته سلو خان دی دنیا تماشې ته د مکې خلق او د بانډو راغلي دي ولاړ دي چې څه به کېږي یو خوا سلو خان بل خوا د حضور پاک باب والد محترم عبدالله چې په دې سلو خانو کې په دې قراندازي وخته وواله نو په وخانو راوخته نو خلکو شور جوړ کو او د خوشحالۍ نه ډېرو خلکو پکې وجړل د خوشحالۍ نه او ډېره زیاته خوشحالي شو چې شکر دی عبدالله بچ شو هغه سلو خان د ټوله لال کړل او سلوالو خانې د مکې په خلکو او د بانډو په خلکو خوړل تاسو اندازه ولګئ چې سلو خان به څومره جوړېږي نن سبا خلک په واده کې چې څوک دوه مې خیالالي کې نو ټوله دنیا صفت کوي او چې سلو خان لالی چې د هغې د به څومره څیزونه جوړېږي یو ځل نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناستو حضرت معاویه رضی الله عنه رضی حدیث راوی دی نو یو باندیسی راغی نو باندیسیان خو به د آدابو نه پوره خبر نو حضور پاک له آواز ورکاو یا ابن الذبیحین د دوو علال شو زویا نو رسول الله مبارک او خندل مسکی شو په دې خبره خوشاله شو نو حضرت معاویه رضی الله عنه دې تپوس کوي وی دا الله رسول دا تا ته ابن الذبیحین چې دو یو ته خوشاله شوي ته دې څه مطلب وی او د هغې دوو کسانو زویم نو سیم چې کوم د خدای په نوم حلالېدو ته تیار شوي یو نیکه مې حضرت اسماعیل علیه السلام هغه هم د حلالېدو ته تیار او تړلی شوی او خدای بچ که او د هغه په عوض کې ګډ حلال شو او بل زما پلار عبدالله هغه هم حلالېدو ته تیار شوی او سل خان د هغه په بچ کېدلو کې ذبح شو او خدای پاک هغه ورسره بچ کړ نو په دې به نبي علیه السلام خوشحالېده فخر به یې کو لویه خبره ده بچ شو دی دا د عبدالمطلب یو غمو او لال ختم شو دې زمانه کې د رسول الله مبارک د راتلو نه مخکې یو بله غټه پیښه وشو هغه پیښه دا وه چې په یمن کې یو گورنر و نوم ابرهه د یمن والی و گورنر او دی د هرقل لاندې و بلکې د حبشې د بادشاه لاندې و د حبشې هرقل خو د روم باچو د حبشې د بادشاه لاندې نو دوی دا فیصله وکړه چې د بیت الله مقابله کې موږ یو بل کور جوړو نو په یمن کې یو بل کور جوړ کړو او هغې له کعبه نوم کېښود او خلقو ته وی هغه مکې ته مه ځئ هغې کعبې ته دلته راځئ نو هغه وی چې دا به بازارونه لګي مونږ ته به فایده نو بس هلته کور جوړ که بیت الله مونږ زه ورته بیت الله مونږ ته یې تعبیر کوو کعبه به یې ورته وی دا دلته کې جوړوم د مکې په مقابله کې او خلقو ته دلته راځي عبادت له حج عمرې ته دلته راځي هغه جناب چې هغه شی یې جوړ کو نو په عربو بده ولګېدل چې ښځه مونږ د کعبې مقابله کې د کعبه جوړه کړه نو دې نه یو څو کسان لاړل نو هغوی ورننوتل د شپې او په کعبه کې ورته لوی اودس ماتې وکړه چې لوی اودس ماتې وکړه کعبه وسوځوله اله به ډوډۍ خورم اله به صبرېږم چې تر څو مې ردي کعبه نې روانه کړي لوی لښکر یې را روان کړ د اتیانو لښکر 12 اتیانو څوک زیاته م یادوي دا لښکر یې را روان کړ او ډېر لوی دنیا ځان سره را روانه کړه او د بیت الله د روانولو په غرض را روان شو خلق چې په پلاره به دا لښکر لیده نو دی خو جوش کې مو نو عرب یریدل نو د طائف په علاقه راغی نو طائف خلقو ته وی ما ته د مکې لاره ښایه کم ځای د عربو بیت الله شابه ښایه راته نو هغوی ورته ځان پټ کو یو سړی ابو رغال په بخاري شریف کې یو اشاره موله راځي هغې ورته وښوی صیب د ابو رغال به راسره لاړ شي هغه تیار شو زه راته لاره ښیم نو چې هغه څنګه راوړل ابو رغال نو هغه په لاره کې خدای مردار کړ
دیو ناگهانی کان پراغی مردار شو. بخاری کے راضی اسم دا عرب و دا رواج دی چی پا غلا رسول زینو پا قبر باندے کانی ولی. نو دوی چی رالل پڑیر جوش کے روان دی دا طوائف دا ناکوس شو. نو دی ابراہیلانو کا وی دا عرب و دا مکی دا خلقو چی سمرا گڑ چیلے ساروی گینے نو آغرانی سے اب زمون غنیمتی او که کم غلام عمرئی پا گتو درغی نو امرانی سے اب زمون غلام عمرئی دولنبیو خان چی پا گتو ورل 200 خان دا دا نبی علیہ السلام دا تر دا عبدالمطلب پا گتو ورل اغی قبضہ کلا دلتا عبدالمطلب خو مشرو دا مکی دا خلقو نو دی ټول د تراغون شو وته وی بابا جی سوکو دا خلوی لخکر را روان او استاد 200 خانم خبر شو غلام تیرو تختید بیا 200 خان لم اونیول او د نور خلقو چې سپه ګوت وردی نسی او اتیاد دی لوی لخکر او ځان سره بلا سامان د بیت الله د نړولو را روان کړی. عبدالمطلب ډیر خيارو هغه دا څه کار دی چې زه ورزه موزه سره ملاقات کوم بیا به خبرې کوم. نو عبدالمطلب نیغ ورغی چې ورغی د له خدای یو وجاهت ورکړ مخوریزو خشتو کله نو ابراهه دغه ځای کې اوس په خپل تخ ناس دی او ځای کې قیام کوي دمه کوي چې دی عبدالمطلب ته قتل نو داغه پر لکه عظمت پیدا شو. خو دا مبارک بابا دا خپل خشته وجود او دا خشته مخ او دا خشته شکل دا لا سوکته نو چې ورنږدې شو خلق ورته وی صاحب دا د عربو مشر دی. اوهو دله خو زه متاثر شم. نو دا ابراهه بدماش ولوی گورنرو او د خپل تخت نه راکوز شو او د ته سر ښکته کو ستړي مشي وسره او ځان سره اوچت که خپل تخت ته وی بابا څنګه راغلی وی زما 200 خان تانی ولی دی هغې پسې راغلی. اوهو ابراهه ته بابا و خیار نه ما خو ته ډیر زیات خيار ما خو چې ټولې په لکه مستا ډیر لوی قدر پیدا شو او الله د بیت الله مالک دی مال خپل خان را کده د هغه مالک او د بیت الله مالک الله د کعبه اپیش او کار پیش ګیروانه ولا کار زور زره کې او خانه ولا ورکل چراغ خلق ته وی داسې مهرباني کې ډیر لوی لخر دی او طاقت یې نشي لرلی مکه وت خالق او خپل سامانونه بارو باسه دی براشی بیت الله بروان کی مونږ بیا جوړ هیڅ خبره نه دی جاب وسره نشو کول او امکان دی الله نو امید لرم چې خدای پاک د بیت الله حفاظت او خیر مکه خالق د مکه خلق بارو تل نور قبیلو ته او باندې ته لاړل او مکه وت خالق لا او دا برهه چې د لخر سره را روانو چې کوم مشر اتیو دا غنو محمود او محمود دی سارول به نمونه خودل لکه چې خلق چرګانو سپول نمونه کړي اغا اتی چی سنگراغ نو اغا مخ کے نتا کین هست نو دی وحنتا نو چی بیا اوچت که مخی ولد داسه کن والتا روان شو چی بیا ولدی بیت اللہ تا مخ که بیا نراتا چی بل طرف تا بیا ولد مخ که وخوابتا و دی خوابا نراتا. رب العالمین دا جدید دا دریاب دا طرف نا دا تو تکرو پشانتی بابیل والا مارغان نو اوچت کلر ار یو سر دری کانیو یو پا مخوکا کی یو پا یو پنجا کی او بل پا بل پنجا کی او بر رالل او حمله وکړه د ابراهه په لښکر او یو کاڼی به راویشته او د انسان په دا سر کې به ننوتېده او په خېټه کې به یې ته او لاندې به ترې پرېوتېده ټول مردار شو. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدهم فی تدلیل وارسل علیهم طیرا ابابیل ترمیهم بحجارة من سجیل فجعلهم كعصف مأکول فقطعان ویشتل. سجیل دا قطقان چې وته بنوایو دا د ګوټونه یې د قطقانو کنه نو دا پورا بنده خوګي نو پورا دا غزنه په ډرون عمله وکړي او په یو تو تقریبا 3 ډرون عمله کوله او 3 کسان به مردارول نو چې دی به سورو دی به مردار شو او لاندې نه بساروی مردار شو ټول خدای پاک مردار کړل او دی بچ شو پکې دا ابراهه دیو تختې ده د سره الله سوکړل دی داسې شو چې په د خدای پاک ننکې دانې راوختې نو په نیمه لاره کې
د ساروی نه پریوت کوز شو او داسې سپیره شو چې اندامونه ټوټې ټوټې یو بل نه جدا شو. داسې مرګ باندې خدای مردار. دا د نبی علیہ السلام د ولادت مبارک نه 50 ورځې مخکې دا واقع پیښه شوې ده. څوک 55 دن یادوي، څوک 51 دن یادوي او څوک 50 دن یادوي. دا 19 دغه د سفر د محرم و 19 د محرم چې دا لښکر الله هلاک. نو 19 کې 14 ورځې دغه میاشت کې دي او ورپسې یو میاشت بله د چا ده د سفر، یو میاشت دا د محرم 19 وه د سفر. هغه ځای ته وادي محصر وی، دا د مزدلفه او د مینا په منځ کې یو ځای دی. نبی علیہ السلام فرمایي کنه وی چې تاسو حق په دې لاره ځئ نو دغه ځای کې تیز ځئ ودرېږئ ما. نو هغه ځای کې اوس هم چې حاجیان راځي له غوندې ځای دی نو هلته کې لږ په تلواره د هغه ځای نه تېرېږي. او یو صحابي وي ما حضور پاک ولیده چې په دغه علاقه تېرېده وی سر مبارک یې ښکته کو په تیزۍ ته لاړ. دا د حضور پاک د پیدایش مبارک نه مخکې بعضې واقعات مې درته ووایي. نور انشاءالله که څه د دې متعلق څه غټ غټ واقعات وي هغه به درته انشاءالله آینده جمعه کې ووایو. ربیع الاول د حضور پاک د ولادت او د پیدایش میاشت ده. نو دې کې به مونږ څه کوو؟ مونږ به هغه کارونه کوو چې مونږ ته صحابو څه کړي دي او یا نبی علیہ السلام مبارک مونږ ته څه ویلي دي. د ځان او پکې قصې پسې نه کوو. دې کې مونږ به دا یو خو د حضور پاک په پیدایش د خوشحالی اظهار کول، دا خو د مسلمان د مسلمانۍ نښه ده. دې کې خو څه شک او شبهه نشته. ښه دا ده چې تاسو صدقه وکئ او ثواب نبی علیہ السلام ته وبخئ، درود شریف زیات ووایئ او تلاوت وکئ. دام د میاشتې سره تخصیص نه لري. هره میاشت کې تاسو دا کارونه کولی شئ، خو د دې میاشتې یو مناسبت خو شته. درود شریف پکې ډېر وایئ، تلاوت پکې کوئ، نفلونه کوئ، صدقې کوئ او د هغې ثواب نبی علیہ السلام ته بخئ. او خپلو بچو ته د پیغمبر علیہ السلام اخلاق بیانوئ. سکول استادانو له پکار دي او د سکول مشرانو له پکار دي چې خپلو ماشومانو ته د سیرت پروګرامونو کې او د وړو ته په کلاسونو کې او په سکولونو کې او په کالجونو کې د نبی علیہ السلام مبارک اخلاق وښیي چې داسې اخلاق او داسې د هغوی کردار او داسې عقیده وه، داسې اعمالو چې خلک د نبی علیہ السلام په نقش قدم باندې روان شي. د خپل ښکلي پیغمبر د حالاتو نه ځان خبرول پکار دي. زمونږ دا تعلیم یافته طبقه خلک بر ډېر ناخبره دي. دا انپړ لا بیا هم ګزاره کي د جمعې په بیان کې د ملا صاحب نه واوري یا په جنازه کې د ملا صاحب نه واوري، لیکن دا کم تعلیم یافته طبقه هغه خو د بل نه اورېدل لوی او خو زه به بل نه اوس تپوس کوم یا بل ته به کښېنم. بعضې پکې مونځ هم نه راځي، تقریر هم نه راځي، نو هغې ناخبره پاتې. ما یو خپله حضرت زمونږ شیخ شهید مولانا حسن جان رحمه الله هغه په خپله دا واقع بیانولو. مدینه منوره کې یو وکیلو د دې هزارې د علاقې وی ما سره کېناسته نو ما نه تپوس وکړو د کوم ځای مې چې در چا څه دلته څه کې مې په دې جامع کې سبق ویم. وی ما ته چې خلک سپومې ته وختل او تاسو هغه زاړه یادوئ. وی ما ورته چې کاکاجي هغه سپومې مې تا ته پرېښېده هغې ته ته خېجه زه د خپل پیغمبر زړو پسې راغلی. وی بیا ما ته وایي چې برخوردار یو تپوس ته کوم چې دا نبی علیہ السلام د اکبر باچا زمانه کې تیر شوی دا قال دی او بار اطلاع وکیل منږ ته دا ورته پته چې اکبر کله تیر شوی د نبی علیہ السلام. او وی چې د لاهور په د بی جرنالیزم په پرچه کې بیانر به غالبا ای کې یو سوال راغلی او الکانو چې هغه سټوډنټانو سوال حل کړی نو بیا اخباراتو به تبصرې کړې وي ابا اټ شوي و بیا چې ته غالبا چې نبی علیہ السلام باندې یو نوټ ولیکې نو چا پکې دا لیکلي چې په کشمیر کې پیدا شوی، چا پکې دا لیکلي چې په مکه مکرمه کې یو مالداره کورنۍ کې پیدا شوی او بیا لال آکسفورډ یونیورسټۍ نه اعلی تعلیم حاصل کړ، چا وی په مکه مکرمه کې یو زمینداره کورنۍ کې پیدا. الله د خپل پیغمبر هغه پیغمبر چې زمونږ د مسلمانی دغه د برکت نه ده
زمونږ دا ګیرې او زمونږ دا منځ او زمونږ دا روجه او زکات او دا هدایت دا د هغې مبارک د برکت نه دي. داسې ده که نه ده؟ او موږ د هغه د صفحات امید هم ساتو او د هغه د تاریخ نه یو خبر چې موږ مل قوم هغه دی چې د خپلو مشرانو تاریخ شاته وغورځوي. جمدې قوم هغه دی چې د خپل مشر تاریخ محفوظ پرېږدي. نو د خپلو دیني مشرانو او روحاني مشرانو تاریخ جمدې ساتل پکار دی. دعا وکړئ رب العالمین موږ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم روان کړو. الہ العالمین د هغې اتباع زموږ نصیبه کړي، د هغې د سنتو تابعداري زموږ نصیبه کړي. او خدایه محض په قصو نه چې مخکې د هغې واقعات بیانو، نه د هغې واقعاتو چې کوم مقاصد دي، خدای هغه مقاصد ته موږ ته نصیب وګرځونه کړي. پروردګاره څومره مسلمانان چې بیماران دي کورونو کې یا هسپتالونو کې ته وله شفا ورکړي. خدای چې څوک قرضداران دي قرضونه اخلاص کړي. الله بعضې دوستان هغې په ټینشنونو پریشانو کې مبتلا دي، خدای هغه ټینشنونو پریشانۍ ورته په خیر او په خوشحالۍ بدل کړي. بعضې دوستان وفات شوي دي، دیار خان حاجي صاحب وفات شوي او تم کې چې الله وبخي. او زمونږ یو بل ملګری دی د دې کارخان پېښور بورډ نه کله کله راځي اسدالله مولوي صاحب د هغه نیکه وفات شوي، الله دې مغفرت نصیب کړي. دعا یې غوښتې وه په خپله ما ته وکړي. او زمونږ نه دلته کې خټ کې د هغه ادریس والد صاحب مختار لالا وفات شوي و، فقیرګل غزګي وفات شوي. خدای دې ټول وبخي، د ټولو د الله مغفرت نصیب کړي او مردگان خدای ټول وبخي او زمونږ د هدایت زندگی نصیبه کې. او زمونږ د جمعات کې دا چې کم کار پاتې دی دعا وکړئ لغوندې بعضې کار او تاسو ما مخکې ویلي وو چې مونږ پکې د قرضدارې هم یو، نو که څوک مهرباني کوي پکې لږ تعاون هم وکړئ. د سیمټو مونږ ته ضرورت دی، اوس د پلستر دپاره پوره سیمټو ضرورت دی. نو دعا وکړئ چې دا کار هم په خیر تکمیل ته ورسوئ. او چا چې پکې تعاون کړی دی د مال یا د بدن الله هغې لا اجرونه ورکړي. اخر وخت کې په خولې دا کلمه نصیب کړي چې لا اله الا الله محمد